پنځمه سپاره 9 نمبر رکو، سوره نساء 10 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تاسو هوښیارینا هوښیارتیانه کار علی، فانفروا بیا تک کوئ، ثباتین لگ لگ، او انفروا جمیعا یا دشمن طرف ته وځئ ټول یو ځای. و ان منکم بشک دستاسو نه څه خلق دي لمن لیبطئن ضرور دوی لیټ کیږي، فإن اصابتکم مصیبه هر کله چې په دوی باندې تکلیف راشي په ایمان والو باندې، قال بیا دا منافق وای قد انعم الله علی، په تحقیق سره الله په ما احسان دی، اذ لم اکم معهم شهیدا، ادا چې دوی سره په دې کې حاضر شوی نه وم. ولئن اصابکم فضل من الله، او که تاسو ته راورسي الله فضل، لیقولن بیا ضرور وای کأن لم تکن بینکم وبینه موده، گویا کې د ستاسو او د دوی په منځ دوستي نشته. یا لیتنی، ای کاش چې زه وی کنتو زه معهم دوی سره فافوز فوزا عظیما، بیا به زه په غټ مراد سره رسېدلی یم. وليقاتل فی سبیل الله، نو دوی ته پکار ده چې الله په لار کې جنگ کوي. الذین هغه خلق یشرون الحیات الدنیا چې اخیستل کوي د دنیا زندګۍ بالآخرت آخرت په بدل کې. ومن یقاتل فی سبیل الله، څوک چې الله په لار کې جنگ وکړي، فیقتل بیا قتل کړی شي، او یغلب یا غالب شي، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، زر دی چې موږ به لوی اجر ور عطا کړو. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، ایمان والو تاسو ته څه چل دی چې تاسو الله په لار کې جنگ نه کوئ. والمستضعفین، او کمزوری من الرجال د سړو نه، والنساء او د ښځو نه، والولدان الذین، او ماشومانان هغونه، یقولون چې دوی وای ربنا، ای رب زمونږ، اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها، مونږ بهر کې داسې کلي نه چې د دې اوسېدونکي ظالمان دي. وجعل لنا من لدنک ولیا، مونږ دپاره وګرځوئ خپل له جانبه حمایتي. وجعل لنا من لدنک نصیرا، مونږ دپاره خپل له جانبه مددګری وګرځوئ. الذین هغه خلک آمنو چې ایمان یې راوړو، یقاتلون دوی جنګ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې. والذین کفروا خلق چې کافران دي، یقاتلون فی سبیل الطاغوت دوی په لار د شیطان کې جنگ کوي. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس نو تاسو جنگ کوئ شیطان دوستانو سره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بېشکه د شیطان داو کمزوری دی.